خو چې نومونه علم بیا څه پاتې کېږي څه به وویلی شم. د ټولو ډېره مننه. الله هم خوشحاله او آباد ساته. الله هم په زندګۍ کې برکت واچوي. ټولو کې اهم خبره چې په دې ټولو مشرانو دا کمې خبرې وکړي په هغې کې یو پوینټ ما داسې نوټ کړو چې کوم سړي د کاروبار په نیت باندې دا سنټر کلو کړی دی یا چې کوم دی د ادارو د طرفه هغې ته ریلیف دی کچھ لو کچھ دو، نو الله رب العزت دې د دې خپل بچي په دې نشو راوړي چې د رزق درک پې نه لګي او په سبا باندې بیا مرسډیزو کې ګرځي. او زما د قوم د بچو صحت خرڅوي، زما د قوم د بچو زندگی خرڅوي. نو زه وایم الله رب العزت دې داسې خلک تباه او برباد کړي. دا چې نن کوم د الف خان صاحب په وساطت سره او د هغې زیر نګرانۍ دا کوم یو نوی برانچ مونږ کولاو، دغه رنګې زموږ کلثوم نیاز صاحب، ورسره ډاکټر حمیره، ورسره زموږ نور ډاکټران صاحبان، ورسره احمد بھائی زموږ میډیا کوارډینیټر. الحمدلله الحمدلله دا چې کوم سټرګل مونږ شروع کړی دی او دا کوم برانچ اوس وکاږو نو دا ډېر د مجبورۍ نه وکاږو. د مجبورۍ نه ځکه وکاږو چې کوم اسپتال تمځي 40,000 راکا، چې کوم اسپتال تمځي 50,000 راکا، چې کوم اسپتال تمځي لکونه روپۍ راکا. دا کوم ګپ جوړ دی چې زما د قوم بچي خرڅېږي؟ دا کوم ګپ جوړ دی چې زه د مرسډیز کې وګرځېږم؟ دا کوم ماحول جوړ دی چې الله رب العزت دې د خلکو میندې خویندې په نشه راواړي چې زه پیسو ګټم؟ زه الله رب العزت دې دا خلک نیس نابود کړي چې څنګه د فرعون او د عمان په وخت کې په اوبو کې الله تباه کړ، دغه رنګې په ځمکې پې الټه کې الله رب العزت دې دا خلک تباه کړي چې کوم زمونږ دا صحت خرڅوي او مونږ په نشو تماشو راړي. د ډېرې مجبورۍ نه دا یو اجوا ویلفیر فاونډیشن چې کوم مونږ سټارټ کړی دی، زمونږ پهچان زمونږ خپله علاقه د پلوسی اواز دی. زه خپله بیسیکلی بلانګ کوم د پلوسی او د پلوسی سره زه بلانګ کوم او د مولانا شمس الحق صاحب زوی یم. د اخون بابا په نسو کې راځم، اخون درویزه بابا. زمونږ کوشش دا دی چې زمونږ په وینه کې چې څنګه علم راغلی دی، دا اجوا چې کوم دی دا زما بچنګې ده د 9 کالو د حافظه ده. الحمدلله د الله لاک لاک شکر دی. زمونږ چې څنګه نوی کول را روان دی، حفظ طرف ته روان دی، علم طرف ته روان دی، دغه رنګې چې زه ځان سره چم ګاونډ کې وګورم هغې نشو طرف ته روان دی. دا به تر کومه پورې زما د بچو سودا کېږي؟ دا به تر کومه پورې خلک سنټرې کولاوي او همدا خبرې به کوي چې یاره زه د ځان جوړ کړم؟ نو زه یم الله رب العزت دې هغه خلک تباه و برباد کړي چې کوم خلک د دې سنټرو په اړ کې خپل کاروبارونه یې جوړ کړي. چا نه ګردې خرڅوه، چا نه چې کوم دی ایسونه وله په سنټرو کې ورکوه، چا نه چې کوم دی غلط کارونو کې مطالبه کوه، یا چې کوم دی داسې کارونه کوه چې هغه د چا سوچ کې هم نه راځي چې په دې ادارو کې به داسې کاتې رواني. نو الله رب العزت دې زمونږ حامي او ناصر شي او الله دې وکړي چې دا کوم سټرګل مونږ ټولو چې څنګه دا یوازې زما کار نه دی چې صرف یونس به یې کوي. یونس نن شته سبا وفات شو اړو شته دی نه. دا زمونږ د ټولو حق دی انشاءالله. دا زمونږ د قوم یو حق دی چې مونږ ټول مسلمانان یو، زمونږ ټولو همدغه رایې ده او همدغه کوشش دی چې مونږ د بل انسان احادیث شریف دي چې د یو انسان په بل انسان باندې حق دی. نو دا حق هم دی چې مونږ د غلطې نه یې ونیکو او ښه طرف ته یې راولو. دلته د دیني ماحول کې ولا د هغې نشر و نما وکړې، میاشتې 2 میاشتې 3 میاشتې وي، الله به یې پوره کوي. صرف سټرګل کول دي. اوس زمونږ چې کومې خویندې میندې دي د هغې د طرفه مونږ ته کالونه شوي دي چې یاره دغه رنګې زمونږ کور کې زنانه ده او ډرګز اډکټ ده یا چې کوم دی میډیسن اډکټ ده، دوایانو باندې هغې ځان له ذهن دا جوړ کړی دی چې یاره بس زه به ځان ته نیلبیل لګوم، ماله به خوب راځي یا سکون کې به یم، ادروایز چې کوم دی ما ته خوب موم نه راځي. نو زه تاسو ټولو ته درخواست کوم چې دا به مونږ مشترکه انشاءالله دا کوشش کوو. که څوکیداري را سره لاس راکوي را دي کي، که نه راکوي زه خپل قوم بچ کوم، که په هره طریقې زه به خپل قوم دپاره خپله قرباني ورکوم انشاءالله او دا اداره به هم کامیابوم. او په پېښور کې نه چې په 400 کې په لکي مروت کې به برانچونه هم کولاوم خالص مخلص د الله رضا دپاره. خو دا به کېږي څنګه چې یو به لاس راکوي الله رضا دپاره، بل به لاس راکوي، خو چې زه چا سره هم اخلاص کوم نو ړومبې نه به ورته دا ویم چې الله رضا دپاره ما سره په قرآن لاس کېده چې د چا عزت ته به غلط نه ګورو. الله رضا دپاره ما سره په قرآن لاس کېده چې مونږ به د خیر ښېګړې کار کوو. الله رضا دپاره ما سره په قرآن لاس کېده چې مونږ به محنت کوو او الله رضا دپاره به یې کوو. نو د ټولو چې څونه هم زمونږ درانه مشران راغلي، علما کرام صاحبان دي، زمونږ سیاسي ګوندونو ملګري دي، دغه رنګې زمونږ ډاکټران صاحبان دي، ډاکټرانې دي،
زه ټولو ته درخواست کوم چې انشاءالله مونږ سره په دې کار خیر کې ټول منډه وي او زه د ټولو شکریا هم ادا کوم. ډیره ډیره مننه.